سره یو پوه شوې په دې شي نه ته بېغمه د دې په وساطت مې بیا پرېښودم. زموږ علاقې یو هلک دی چیرمین دی سبیکا، هغه راته وایي چې ما ټیم راغوښتی دی، بس د بچي له تا پې راګوتې مه وروړه. خو بس دی پروت وم، ما ورته کتل ځکه چې ما چا سره دښمني نشته. چې هلته یو قتل شده لاش پروت دی چې د هغه نوم مهران ولید نور زاهد کومه کاخل چې عمر یې تقریبا 14 کاله و پوه شوې پې. لاش مونږ اوچت کړو پوه شوې پې د پولیس په نګرانۍ کې او ډوګرې هسپتال نه پوسټمارټم له یوړو. په دې کې خو مونږ ډېر خلک اوچت کړي دي، خو اوس چې کوم مین ملزمان دي چې کوم ډس کړي هغه 2 کسان دي. مطلب دی کې تاسو بلا کسان انټاروګیټ کو بالکل ډېر کسان مونږ په دې کې انټاروګیټ کړي دي، خو مین ملزمان 2 کسان دي پوه شوې پې. بیا د دې ملزمانو په نشاندهي باندې چې کوم دي مونږ روان شو او هغه علای قتل هم برآمد کړه پوه شوې چې په کومه تماچه باندې دې قتل کړی و. چې څنګه ما واتساپ کولاو کړو څه په کم 8 بجې وې، واتساپ کې مې ولیدو با دې ټیلر ته ما وویل چې دا کپړې زما د زوی نه دي، تا نه دي ګنډلې دي واده له ورته. وایي چې دا کپړې خو همغه دي. بس یکدم زه په ځان پوه نه شوم، بس هماګانو کې را خادي وه چې هلته مې ورته رینګ وکړو، هغه خادي والا ته هغوی نمبر نه میلو. ماشوم پروت دی نو هغې سربرۍ کې بیا ډي پي او صاحب ته مونږ راپورټ وکړو چې داسې وقوع شو. بیا هغې ځله مونږ لاړو، ماشوم هم راوچت کړو. نو ډي پي او صاحب بیا په دې باندې یو تفتیشي ټیم مختصر کړو چې زمونږ سینیر چې کوم دی سی چو شمشاد خان و د دې ټیم سربرۍ. نو انشاءالله تعالی مونږ د ملزمانو لا ښه په اسان دغه سره ور ورسېدو چې کوم سرکاري وسایلو هغه هم پکې استعمال کړه. مونږ سره چې کوم خویندو یو ورورو دغه شپږو خویندو او دغه د دردمن دغه د پلار د ده ورته سترګې وي او دغه ظالمانو مړ کو ترکي ته تلو که بهر ملک له تلو څه داسې موټیو یا ایکچوال. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو لیدونکو اورېدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم. دا مهال زه ډېر زیات د بادرانو د ډېر غیرتمندو ډېر د مهمان نوازو په ډسټرک خیبر کې موجود یم او تانا میلوډ سټیشن هاوس افسر شمشاد خان دی، ایډیشنل ایس ایچ او لال کلام صاحب د هغې دا ټول ټیم موجود دی. څه موده وړاندې یو ډېره زیاته بدرنګه او ډېره زیاته افسوسناکه دردناکه او غمجنه پیښه مخې ته راله. په هغه وخت کې یو ډېر زیات کم عمره 14 کلن 14 کلن یو بچی و چې د هغې یو لاش په دغه دا چې کوم د تانا میلوډ حدود دی یو ځای دی دلته رامخې ته شو چې دغه د اسیس په سوشل میډیا هم ډېر زیات وایرل شو. هر سړی پې ډېر زیات دردمند و. د دې دردمندۍ شاته وجه څه وه او پس منظر یې څه و، کانټیکسټ یې څه و، دا ډېر زیات دردمند دی. نو په دې لړ کې د میلوډ پولیس چې کومه ده کاروایي کړې ده، هغه ملزمانو پورې رسېدلي دي، هغه ظالمانو، هغه جابران کم چې دا ډېر کم عمره بچي باندې زه یم چې غوزار یې څنګه کړی دی او ډز یې څنګه کړی دی. که اوس درته ووایم چې دغه کم عمره ماشوم دا د 6 خویندو یو ورورو، د 6 خویندو یو ورورو، دغه 6 خویندو او دغه د دردمن دغه د پلار د ده ورته سترګې وي او دغه ظالمانو مړ کو ترکي ته تلو که بهر ملک له تلو څه داسې موټیو یا ایکچوال موټیو زموږ وړاندې راځي. خو باقي خبرې په شمشاد صاحب سره کوو. شمشاد صاحب ډېره زیاته مننه، ملزمانو پورې مو رسېدي، یو ډېره زیاته دردمنه غمجنه ویم د دې خیبر بلکې دا ټول چې چېرته انسان دی، مسلمان دی، پښتون دی، زړه یې پې دردمن کېږي. دا واقعه څه وه، پولیس له اطلاع څنګه میلاوه شوه، دا ټوله واقعه زموږ د کتونکو سره لږه شریکه کړئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو ستاسو د ټول ټیم شکریه چې تاسو د خپل ټیم چې کوم دی هغه وکړو او دلته رالي پوه شوې زموږ سره په دې هغه کې حصه واخیسته. دا برادر په 30/4/24 باندې چې کوم دي د علاقه کاخل کړپه ورته وایي، د شپې چې کوم دي یو وقوعه سرزد شوه چې هغې ته موږ چې کوم دي پولیس نفري ولېږله. نو موږ ته معلومه شوه چې هلته یو قتل شده لاش پروت دی چې د هغه نوم مهران ولید نور زاهد کومه کاخل چې عمر یې تقریبا 14 کاله و پوه شوې. لاش مونږ اوچت کړو پوه شوې د پولیس په نګرانۍ کې او ډوګرې هسپتال نه پوسټمارټم له یوړو. چې پوسټمارټم له یوړو نو په موقع باندې چې کوم ضروري شواهد وو هغه هم چې کوم دي مونږ را سره یو کړل پوه شوې او د وقوعې اف آی آر هم چې کوم دي مونږ رجسټر کړو پوه شوې. بیا د هغې نه پس چې کوم دي مونږ دا د ډي پي او صاحب وقار احمد صاحب په نوټس کې راوستو او چې راوموستو ډي پي او صاحب چې کوم دي زموږ په نګرانۍ کې یو ټیم جوړ کړو. چې ټیم یې جوړ کړو پوه شوې. په هغه ټیم کې ما سره چې کوم دي لال کلام صاحب، مغرب صاحب باړه پول انچارج دی پوه شوې او نور چې کوم دي دا کشران را سره پوه شوې. یو او ډبل ای ظهور نومې دی هغه را سره. نو موږ چې کوم دي خپل تفتیشي هغه شروع کړو پوه شوې چې شروع کړو پوه شوې. نو
هغې کې چې کوم ملزمان موږ له په دې هغه کې رالل پوه شو چې کوم په سیاسي خطوط باندې موږ کوم څو ملزمان مو ونیولو شمشاد صاحب؟ په دې کې خو موږ ډېر خلک اوچت کړي دي، خو اوس چې کوم مین ملزمان دي چې کوم ډس کړي هغه 2 کسان دي. مطلب دی کې تاسو بلا کسان انټاروګیټ کو دا بالکل ډېر کسان موږ په دې کې انټاروګیټ کړي دي، خو مین ملزمان 2 کسان دي پوه شو. بیا د دې ملزمانو په نشاندهي باندې چې کوم دي موږ روان شو او هغه علایه قتل هم برآمد کړه پوه شو چې په کومه تماچه باندې دې قتل کړی و. بیا هم د دې ماشوم موبایل د هغه نه برآمد کړو، موبایل یې په تندور کې سوی و، خو د هغه باډې هغه بقایات پاتې وو. چا موبایل سوځولی و؟ موبایل چې کوم دی د ټیلر هلک سوځولی و، ملزم و؟ عادل نومې دی. دا موبایل د چا و؟ دا موبایل چې کوم دی دا د مهران و، د دې ماشوم و. دا یې ولې وسوځولو؟ بس دا یې سوځولی و د ظالمانو، ځکه چې دا خو جاهل خلک دي، دوی به ویلي وي چې یاره کیدای شي چې دا موبایل موږ وسوځوو، ثبوت دا قتل به چې کوم دی پټ شي. خو تا ته پته ده چې انسان خو غټ شی دی، خدای پاک هم چې کوم دی دا شی ناغه کوي او ورځ څرګندېږي پوه شو. شمشاد صاحب دا ملزمانو دغه د کم عمره بچې بوتلو ولې دا دومره ظلم او دا بربریت وکړو؟ دا برادر داسې چې دا ټول رشته داران هم دي، کلیوال هم دي پوه شوې، او په یو علاقه کې را سره پاتې کېږي. دا د دې وجې نه چې دا چې د کلي کې به کېناستل را سره، ځکه چې زمونږ خو ټول حجرې جمعیتونه وي چې مازدیګر شي ټول وځو وروره کلي والا قوم والا، او څوک د سړک په غاړه ناست وو، څوک د حجرې په هغه باندې ناست وو، په مطلب باندې پوه شوې. نو ده وویل چې هغه دي دا زما ملګری و، کلیوال مې مو پوه شوې، رشته دار مې مو، او بس زمونږ چې کوم دي را سره دوستانه وه. نو دا بهر ترکي له تلو او ده ته موږ وویل چې ترکي له مه ځه پوه شوې، ایثار شه پوه شي ترکي کې څه کې پوه شوې. خو چې ده وویل چې نه زه ترکي له ځم پوه شوې. چې بیا په دې شپه باندې ده ته موږ کال وکړو، چې کال مو ته وکړو نو دی راووتو، چې راووتو نو بیا په موټر سایکل باندې ناست دي، عزیز مارکیټ ورته وایي، عزیز مارکیټ ته تللي دي، چې عزیز مارکیټ ته تللي دي هلته یې چرمرګ هم خوړلی. بیا د هغې نه پس را روان شوي دي، او چې را روان شوي دي بیا دې وقوعې ځای ته راغلي دي. چې د وقوعې ځای ته راغلي دي بس په دې ځای کې چې کوم دي په ماشوم باندې ډز مز کړی دی پوه شوې. شمشاد صاحب څو ډزې په دې ماشومو کې؟ په دې ماشوم باندې دا 2 ډزه لګېدلی و، چې هغه ملزمان خو چې کوم دي هغه وایي چې یو ډز ده ما ویشتې دی او یو ډز دی بل ویشتې دی پوه شوې. خو وړومبی ډز دی هغه پې کړی دی، ټیلر دی عادل پې کړی دی. تاسو ته واپس راځم. دې ټایم کې ما سره د دې د پلار موجود دی چې د چا کم بچې ډېر زیات د بېدردۍ سره قتل شوی دی. تاسو لږ دی الله دې تاسو ته زړه صبر درکړي. د 6 خویندو یو ورورو 7 بچي دي، یو بچی چې کم دی دغه د ظالمانو د ډېر د بېدردۍ سره قتل کړو. خو زه دا ښه دی چې پولیس په دې ملزمانو پورې ورسېدو. څنګه خبر شوې د دې بچي اطلاع دله بیا څنګه راله؟ سهار 7 بجې وې چې زه دې سړک له راوښتم، د سړک په غاړه د ټیلر دوکان هم دی، ده سره به زه کېناستم. چې څنګه ما وټساپ کولاو کړو، څه په کم 8 بجې وې، وټساپ کې مې ولیدو، به دې ټیلر ته ما وویل چې دا کپړې زما د زوی نه دي، تا نه دي ګنډلې دي ودله ورته. وی چې دا کپړې خو مغه دي. بس یکدم زه په ځان پوه نه شوم، بس مګانو کې را خادي وه، چلته مې ورته رینګ وکړو، هغه خادي والا ته هغوی نمبر نه مې په موټر سایکل ورغلم، بل چا نه مې موټر سایکل لا واخیستو، او چې هلته ورغلم هغې ویل چې کور له تللی دی. موږ ته یې وویل چې سهار زما کلیواله راځي، هغوی سره زه کور له ځم، او سهار زه بیا سکول ته ځم، زما پارچه ده. نو چې هغه ځای ته ورغلم بیا مې پسې بل هلک کور ته راواستولو، هغه راته ټلیفون وکړو چې په کور کې هم نشته. بس ما ورته وویل چې راځه بس دلته کې دا زما زوی پروت دی. بس بیا هم چې کوم کس په وټساپ باندې شیر کړی و، بس هغه سره مې رابطه کوله. هغه وایي چې دې ځای لا راشئ، چې دې ځای لا رالو، بس ما سره مې 2-3 زامن وو، هغه رانه مخکې وو په موټر سایکل، موږ ورپسې وو بل موټر سایکل باندې. بس چې ویې کتل وایي چې دا ستا زوی دی. بچی دې ولیدو بیا؟ خیر غواړه دغه مشه موږ ټول د سره دي پوه شو د فکر ټول پولیس تا سره دي ښه موږ ټول تا سره یو ستا په دې غم باندې غمجن انشاءالله موږ تا سره یو پوه شو دې شي نه ته دغه د دې په وساتت مې بیا پرېښودم. زموږ علاقې یو هلک دی چیرمین دی سبیکا، هغه راته وایي چې ما ټیم راغوښتی دی، بس د بچي له تا پې راګوتې ما وروړه، او بس دی پروت و، ما ورته کتل ځکه چې ما چا سره دښمني نشته. مغرب چې بیا په هغه ټیم راغی، هغې بیا اوچت کړو، پس ما ټوله یې وړو. نو اوس دې کور کې د 6 لورونو ته دغه کور والا د مورکۍ څه حال دی؟ هغې له ته څه ویل؟ سا بېهوشه تر اوسه پورې. دا بچی دی د دې ټولو نه کشر و؟ نه مشر یې و. دا مشر بچی و؟ نور ټول نور زامن نشته، بس همدا یو؟ همدا یو.
دا به نیم ډېر زیات په منښتو الله نه به دې ډېر په سوالونو غوښتي. بالکل اخوریان به چې ما نه روبې وخت ما به ته وایي چې ورور ته دې ووایي کار به یې دله کولو که نه سبق نه ما سره به و مازدیګر کې به سبق لته و سهار کې به سکول له تلو تا څه کار کوي؟ روژه کې ما سره ډیوټي کوله ما به دروړې بازار ته وایي هغې کې چاټ خرڅول دا چې کومو کسان وکړو دا خو هم ستاسو لرې خپل خپلوانو نو میله د ګاونډیانو په دغه ظالمانو خو اوس عیدبار هم پاتې نه شو. ما د دې هلک سره چې څومره منډې والي یو الله لیدلې ووایه دې کتونکو ته ووایه که نه چې چا سره تا ښه وکړو هغې در سره بد وکړو. کلیواله مې دي ګاونډیان مې دي او دې سره چې ما څومره ښه کړي یا یو الله لیدلې بس یو الله ته پته ده هغوی ته هم ټولو ته پته ده چې بس د بچي ته تاسو ویل چې څه به کې چېرته به ځې لکه زه خو اکثر زه خپل هم پرې ډېر زیات دومره دردمن یم زه هم چې هغه شپږو خویندو له به یاره زه دا یم چې هغه حوصله کم ځینې راوړم د شپږو خویندو یو ورور زه وایم چې بس قیامت زموږ نه ډېر مشارې خوري پوهېږي نورې پرې نه پوهېږي ما ورته وویل چې بس لازم پاس کې بس بیا به ډیپټي کوي به چې اوس خیر دې ډیپټي ما کوه چې زه تر کومه پورې وم زه لوډر چنچیم چلوم بس فله مزدوري کوم سار کې د دې نه خو مطمئن یې که نه دا د تورې وردې والا چې د خاوندان ولای د دې نه خو مطمئن یې چې دا کسان یې ونیولو همغه دي که نه زما په وهم او ګمان کې نه راتله چې دا به وي خو ما ځکه معلوم دغ کړی وم نه معلوم کسانو پرچه کټ کړ دی به ما ته ووایي چې که په چا شک و دغه ما ورته ووایي چې ما په هېڅ ما چې هېچا سره هم بد نه دی کړي هېچا سره مې هم دښمني نشته که زه چا وژلی د شپې به یې وژلی وی نو دوی چې کومه ما سره منډه ووهله ډي پي او صاحب ما سره په هغه ټیم خبرې وکړې ډي پي او صاحب ما سره اډیشنلی سی ټي او را سره مغرب هغه ټیم و او دې ځای نه بیا چې ډوګرې له لاړو بیا ایس پي صاحب راغی باړه ټول به در سره منډه وایي ښه اوس به هم در سره وایي که موږ یو که نه انشاءالله موږ د دې وطن خلک یو که دا وردیم نه م یو سیچو نه م یو بیا هم چې کوم دي انشاءالله تعالی موږ ستارونه یو انشاءالله چې هر یو ښې وبدې له بر سره ولاړ لال کلام صاحب دا راته چې دغه به دې وقوعه کې دي کم پسټل استعمال کړی دی ملزمانو پورې څنګه ورسېدې دغه دا دردمنه واقعه بطور یو پولیس افسر بطور یو انسان دله په کم نظر ګوري دا دې کې خو 30 برو پستول استعمال شوی دی دې کې چې کله موږ له اطلاع ملو شو چې دلته یو ماشوم پروت دی نو هغې سربراهۍ کې بیا ډي پي او صاحب ته موږ راپورټ وکړو چې داسې وقوعه شوه بیا هغې ځله موږ لاړو ماشوم هم راوچت کړو نو ډي پي او صاحب بیا په دې باندې یو تفتیشي ټیم مختصر کړو چې زموږ سینیر چې کوم دی سیچو شمشاد خان و د دې ټیم سربراهۍ نو انشاءالله تعالی موږ د ملزمانو لا ښه په اسان دغه سره ور ورسېدو چې کوم سرکاري وسایلو هغه هم پکې استعمال کړه موږ سره چې کوم عوام دي هغې هم به را سره پکې کوی اپریشن وکړو دا راته کلو څنګه میلاوه شوه تاسو چېرې دا ملزمان دي لکه مطلب ملزمانو پورې څنګه ورسېدي ملزمانو پورې موږ دا ورسېدو چې موږ دې کې خو ډېر کسان انټروګیټ کړو بیا پکې دې هم راوچت کړو چې کوم سی ډي آر هم راوویستو نو هغې نه شک شوبه کې دې هم راوچت کړو چې راوچت مو بس همدغه دوه ملزمان پکې دغه شو دا ملزمان خو به تښتېدلي مو د علاقې نه که نه موجود و دا برادر چې کوم دی دا یو چې کوم دا ټیلر دی دا موجوده و دلته په علاقه کې چې په دعا کې هم به کېده ناست و جنازې له هم راغلی و پوه شوم ځکه چې هغې په خپل ځان باندې کیل کړی د ځان پروا یې نه ساتلې خو بالکل چې کوم ملزم او تخولې دی هغې ما ته پیش کړی دی او راوچت کړی دی پوه شوې نو زه بیا هم چې کوم دي دې ته شاباش وي دوی ټیم ته او بیا چې کوم دی د ټولو نه زیات کردار د چا دی د ډي پي او صاحب دی ځکه چې ډي پي او صاحب په هر قدم باندې چې کوم دي زموږ رهنمایي کړې ده هغه که شپه یو که ورځې د شپې په 3 بجې چې دلته موږ هغه کړی دی هغه زموږ رهنمایي کړې ده پوه شوې نو په دې وجه باندې پوه شوې دا کیس ډېر سخت و خو هغه خدای پاک آسان کړو پوه شوې د خلکو خو ډومبې رپورټ د نامعلومو تنانو خلاف کړی دا برادر دی ډومبې هغه د نامعلومو خلاف وکړو بیا په دې کې جیو فینسینګ شو نور مختلف قسم اوزار دي نن سبا چې کوم په ساینسي خطوطو باندې استعمالیږي لکه ډېر مشینرۍ په هغې کې موږ استعمال کړي نو د هغې په رڼا کې چې کوم دي څه هغه رالل چې په هغې باندې موږ کار شروع کړو نو هغې کې تقریبا په دې کیس کې موږ څو کسان انټروګیټ کړي دي خو اخري دې ملزمانو له پکې ورسېدو او چې ورسېدو بیا هم چې د دې نه انټروګیشن وکړو نو دې په رڼا کې د دې په وجه باندې موږ هغه الای قتل هم برآمد کړه د دې ملزمانو په وجه باندې او هغه د ماشوم موبایل چې کومې په تنور کې سوی و د هغه بقایات هم موږ برآمد کړل دغه د ملزمان خپله کار روزګار څه کوي ملزمان برادر دا ټیلر دی دا یو او دا بل د کجونو کار کوي په حساب کې دواړه هم درزیان دي جی جی
ګرانو کتونکو تاسو د هغه پلار هغه جړه هغه فریاد هم واورېدو. یو ډېره زیاته دردمنه واقعه وه چې بطور یو انسان د صحافي په توګه موږ ټول پرې ډېر زیات دردمن یو. د پولیس افسران د ډسټرک خیبر د تانا میلوټ ټول ټیم چې کوم دی په دې کې واقعي ډېر زیات غټ محنت وکړو. ټیک ده چې هغه کم بچی دی د شپږو خویندو یو ورور دی چې هغه خو راتلی نشي، خو د هغې دپاره موږ دا دعا کولی شو د هغه خویندو دپاره چې الله تعالی د هغې ته بلکې صبر جمیل نه بلکې صبر عظیم دی ول الله ورنصیب کړي. ځکه د هغه مورکۍ له چې د هغه ورور خبرې تاسو واورېدې چې اوس هم هغه خورکۍ په دغه بېهوشه ده د خپل بچي په غم کې، ځکه چې دا ډېر زیات ګران کاري. دا زه تاسو ته بیا هم وایم دا بچی چې د نه لاړ شي که نه او بیا ته د دې بچي دی لاس ته پروت دی او بیا داسې دشمني دې هم نه وي، تربګني دې هم نه وي او د داسې ظالمانو ښکار شي نو ډېر زیات زور ورکوي. شمشاد صاحب ستاسو ډېره زیاته مننه، ستاسو د ټول ټیم الله دې همدغه شانتې تاسو خپل حفظ او امان کې ساتي. مننه برادر، ستاسو د میډیا د ټول ټیم ډېره ډېره شکریه.